بادشاہ د یمن د په زړه کې دا فیصله کړې وه زه به ټوله دنیا فتح کوم دا فیصله یې کړې وه او چې کوم ځای کې به جنګ وکړو نو هغه ځای به فتح کړو د هغې سړي به یې غلامان جوړ کړل ښځې به یې ولګینځې جوړې کړې اخره کې مدینې منورې ته خیال شو راځي په مدینه منوره باندې حمله وکړله چې کله په مدینه منوره باندې حمله وکړله نو د مدینې منورې خلکو سره جنگ شروع کو او جنگ کېدو مدینې منورې خلک الله رب العزت ته مخکې نه نرم مزاجه میلمدوس پیدا کړي نو دروازې به د مدینې منورې خلکو سره د دبا د یمن د بادشاه جنگ وکړو او چې کله شپه به شوه نو د مدینې منورې خلک ولاړل کور کې خپل بیبیانو ته به یې ډوډۍ پخې کړي دا کسان زمونږ میلمانه دي لرې نه راغلي دي زنانه ورسره نشته دي به ډوډۍ کم ځای کې خوري نو په خپلو بیبیانو باندې به ډوډۍ پخې کړې او هغه به یې راوړې او دغې یمن واله باندې به چې کوم دی وخوړول 4 میاشتې جنگ وشو او 4 میاشتې د مدینې منورې خلکو د دغې یمن والو میلمستیا وکړه دروازې به ورسره جنګ کو او د شپې به له بهترینه میلمستیا کول 4 میاشتې تېرې شوې نو د بادشاه د خلکو نه تپوس وکړو چې مخکې خو موږ ترې 4 ورځې جنګ وکړو ملک خو به فتح کړو علاقه خو به فتح کړه زموږ 4 میاشتې وشوې دا ځای ولې نه فتح کېږي نو په دغې لښکر کې دي سره علما کرامو 400 عالمانو په دې لښکر کې اوسه د یهودو نو هغې ورته وی بادشاه سلامت موږ یو خبره وکړو هغه وی یو خبره دا ده چې دا موږ په کوم علاقه باندې لګیا یو په کومه پاکه خاوره باندې او دا موږ قبضه کول غواړو دا موږ نشو قبضه کولی ولې دا موږ ځکه نشو قبضه کولی چې موږ په خپلو کتابونو کې لوستي دي چې نبی علیه السلام د آخر زمانې پیغمبر به راځي او مدینې منورې ته به هجرت کوي نو چې نبی علیه السلام خپل پاک قدمونه په دې پاکه خاوره باندې ږدي نو دا خو 4 میاشتې موږ جنګ وکړو که موږ 4 کاله جنګ وکړو خو موږ مدینه منوره نشو فتح کولی نو د بادشاه په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت پیدا شو نو کډې حکم یې وکړ کډې راون غاړه چې ځو نو دوی چې کله روان شو نو د عالمانو ورته درخواست وکړو چې بادشاه سلامت که ستا خوښه وي نو موږ به دلته کې پاتې شو او چې کله د الله پیغمبر راشي نو موږ به ایمان راوړو او که زمونږ په دور کې رانغی نو زمونږ بچیو به ایمان راوړي که د هغوی په دور کې رانغی زمونږ بچیو به ایمان راوړي خو موږ به دلته پاتې شو بادشاه د نبی علیه السلام محبت یې دومره زړه ته کوز شوی چې بادشاه یوازې دې ته صرف اجازت ورنه کړو بلکې مدینه منوره کې ورله ځمکه په بیه باندې واغستل او بیا ورله هر یو عالم له یو کور جوړ کړو 400 کورونه د بادشاه په مدینه منوره کې جوړ کړو او بیا ورسره یو بهترین ښکلی کور بل جوړ کړو او دې ته یې ویل تاسو به دلته کې پاتې کېږئ او بیا د دبا بادشاه یو خط ولیکو دا خط کې نبی علیه السلام ته ولیکل چې د الله پیغمبره زما زړه غواړي چې زه ستا د خپو د تلیخ ښکل کړم خو ما لیدلی نه چې کله راشي او زه موجود وم نو زه به خپله بادشاهي پرېږدم ستا پیزار به ګرځم ستا غلام به جوړېږم او که زه زما په دور کې رانلي د الله پیغمبر دا خط پرېږدم دا کور هم تا ته هدیه دی او دا خط هم تا ته هدیه دی او په دې 400 عالمانو کې یو مشر عالم وکتو دا خط یې وله ورکړ او ورته یې وویل خو زه ژوندی وم او نبی علیه السلام هجرت وکړو زه په خپله راځم او که زه مړ وم نو دا خط په خپل بچي له ورکړي هغه به خپل بچي له ورکړي هغه به خپل بچي له ورکړي چې د چا په دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو دا خط په هغې ته ورکړي دا کور به هغه ته والی نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې نبی علیه السلام کله هجرت وکړو نو اوښه تلا د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې کېناستله نبی علیه السلام خپل سامان مبارک د ابو ایوب انصاري په کور کې کېښودو دا د ابو ایوب انصاري کور نه دا د هغې عالمانو په اولاد کې را روان او دا کور د مخکې نه نبی علیه السلام ته دبا بادشاه هدیه کړی و نبی علیه السلام د ابو ایوب انصاري کور ته نه خپل کور ته یې کډه ووړه